सेकंड्स کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زما همایرا مهر. ایران، امریکای او اسرائیلي تاوتریخوالي کې نور اضافي سره آپریشن واده صادق سلورم تر مخه د ایران له طرفه حملو و دیرشتمه چپه شروع شوې ده چې پکې اسرائیل او امریکای مختلفه اډې په نښه کړې شوې دي. پیښور ریډیو پاکستان 9 مئی کیس په اړه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې قانوني پیشرفت مخې ته راغلی. تفتیشي عدالت کې باضابطه چالان پیش کړي چې پکې خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل آفریدی په شمول د تحریک انصاف ګڼ شمیر مشران نامزد کړي شوي دي. خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس نگرانۍ حوالې سره د روان کال ریپورت کې اهم پیشرفت مخې ته راغلی چې پکې ماحولیاتي نمونو کې پولیو وایرس موجودګۍ کې واضح کمی ریکارډ کړې شوې ده. صحت محکمې تر مخه 4 دیش کې 2 نمونې مثبت ثابت شوي دي. پیښور کې د منشیاتو په ضد کاروایی دوران جیکټس په ذریعہ منشیات سمګلینګ کې ککړ ملزمان نیول شوي دي او د هغوی نه 1 کروڑ نه زیات مالیت منشیات او د منشیات جوړولو ماشینري هم ترلاسه کړې شوې ده. اوګرا په ټول ملک کې د ایل پی جی نرخونو کې د اضافي خبرونه دروغ ګرځولي. اوګرا تر مخه په دې اړه هیڅ قسم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی شوی. د خیبر پختونخوا لنډی کوتل تحصیل کې قبایلی مشرانو وینا ده چې به نظیر انکم سپورټ پروګرام د لارې مستحق زنانه پیسو ترسیل دوران لکونه روپو بېضابطګي شوې ده چې پکې پروګرام اهلکاران او ځینې اعلی افسران هم شامل دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پختونخوا سره اوسئ.